بسم الله الرحمن الرحیم. دا پرون چې کوم د جوډیشري از خود نوټسو او د سپریم کورټ د طرف نه د عمران خان دی په هغه اقداماتو باندې چې الیکشن نه کیږي په هغې باندې پرون چې کومه سنوایي شوې ده او پرون چې کومه د ججانو ریمارکس راغلي دي داسې ښکاري د دې دوه ججانو دا جوکاو چې کوم دی هغه د راروان حکومت لپاره داسې اشارې ښکاري چې د پی ټی آی والا ګورنمنټ دوباره د بحال کېدو طرف ته روان دی. د هغې وجه دا ده چې هغوی په دې باندې دا اشاره وکړه چې آیا دا حکومت په صحیح طریقې سره کوش شوی دی او که نه، یا دا آئینی طریقې سره دا ډیزالف شوی دی او که نه. که آئینی طریقې سره ډیزالف شوی نو بیا به موږ د هغې اقداماتو ته ګورو او وی که نه. اطهر من الله صاحب اوس په دې باندې دا خبره وکړله چې په دې کې دې اقدام ته به موږ ګورو چې یو کس بار نه دا ډکټیشن ورکړی دی وزیر اعلی ته چې دا اسمبلی ډیزالف کا که نه، دا اسمبلی هغوی په خپله ډیزالف کړې ده او آیا د دې وخت پوره او که نه پوره او آئین کې چې کوم دا شکونه شامل دي چې یاره په دې کې به د دې اقداماتو خیال ساتلی کېږي چې کوم په آئین کې لیکلي شوي دي چې اسمبلی د خپل وخت پوره کړي. دې سره سره دا هم په آئین کې لیکلي شوي دي او آئین کې دا د وزیر اعلی ته دا استحقاق حاصل دی چې هغه اسمبلی ډیزالف کړي. خو دغه یو خبره او دغه یو نقطه پکې ده چې عمران خان چونکې اوس د اسمبلو نه بار دی او هغه اوس آوټسایډر دی، نو آوټسایډر دا حکم کولی شي او که نشي کولی. دې نقطه باندې به کیدی شي چې څه ډسکشن به پې نن کیږي، نن د جمعې په ورځ باندې، او څه ډسکشن به پې د هفتې په ورځ باندې کیږي. د دې به مونږ ته اندازه ولګي چې یاره اوس جوډیشري والا هغه اونټ کس کروټ بیٹھے گا، کم طرف ته به دا خبره ځي. خو که دا خبره دې طرف ته لاړله نو کیدی شي چې بیا د عمران خان حکومت هم راشي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې کله د پی ډي ایم حکومت جوړېدو او د عدم اعتماد تحریک راتلو نو د عدم اعتماد تحریک چې کوم دی هغه هم د فضل الرحمن صاحب د طرف نه جمع شوی. نو فضل الرحمن صاحب هم په خپله نه ایم ان ای دی او نه هغې چرته داسې غړی دی چې په هغې باندې لکه مونږ د ایم پی ای یا د سینیټر والا نوم ورپسې نښتي وي، لکه هغه اوس دې وخت کې د سیاست نه بهر دی. نو آیا هغه داسې کولی شي چې هغه د عدم اعتماد تحریک چې کوم دی د هغه په حکم باندې هغه پیش کیدی شي؟ نو که دا د عمران خان والا اقدام غلط شي یا دا چیلنج شو نو بیا به هغه اقدام هم چیلنج کیږي، ځکه چې په هغې کې مولانا صاحب دغه امر هم پکې شامل و، دغه حکم پکې هم شامل و او هغه د پی ډي ایم سربراو او د پی ډي ایم د سربراه په نیس باندې د هغې په سټیټس په مطابق باندې هغوی د عدم اعتماد والا دا تحریک جمع کړی او په هغې باندې هغه عدم اعتماد کامیاب شو او عمران خان حکومت ختم شو. نو بیا که دا حکومت واپس بحال شو نو بیا به هغه حکومت هم بحالیږي. خو دې کې د پرویز الهي یو مسله هم پکې را روانه ده، هغې ته به هم جوډیشري ګوري، ځکه چې مسلم لیگ کاف والا دغه اراکین اوس په پی ټي آی کې ضم شو. نو بیا به دا واپس هغه 18 جنوري والا حالاتو ته ځي او د 24 جنوري والا حالاتو ته به ځي چې په کومه ورځ باندې د اسمبلیانې ډیزالف شوي وي که نه، یو نوې سیناریو کې به فیصله کیږي. پر روانو ورځو کې به د دې مونږ ته اندازه کیږي. خو اوسه پورې داسې ښکاري د دې اوسني اقداماتو نه چې یاره جوډیشري داسې غواړي چې یاره دا انتخاباتو نه د مخکې د اسمبلیانې واپس بحال شي. دا زما خپل ذاتي رای ده، کیدی شي ونشي، کیدی شي هغوی بل څه اقدامات واخلي او بیا د اسمبلیانې خپل وخت ته پورې وي او د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی په یو ځای باندې انتخابات وشي. پر روانو ورځو کې به انشاءالله په دې بیا نورې خبرې کوو. د لوی الله په امان خوشحاله او بریالي اوسئ.